بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتعلمون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني المهلكات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري. د بخاری شریف روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمی ویچ یقینا تو سے زنا گناہینا دسے کہیے هي ادق من في اعينكم من الشعر چې د دې تو سے په نظر شي دی وشتنا معمولی دي، یعنی دسه معمولی گناہینا وړو گناہینا چې تو سے بالکل سہمیت نو ور کہیے وا دي تو سے په نظر شي ډیر معمولی گناہ ده. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات يعني المهلكات. ومیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه شه هغه ګناینا چې نن یې توسي د وشتنا کمزوري غاڼي یعنی ډیر معمولی غاڼي دا ومیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه شه اتبویو د هلاکت ول عمل غنل چې په دې باندې انسان هلاکیږي هلاکیږي. حقیقت دا ده چې نن میږي توسي په خپل معاشره باندې په خپل زمانه باندې سوچو کې نن د ګناه تصور ختم شو ده. کبیره ګناینا غټ ګناینا د خلق جوته باندې کوي د ګناه څخه تصور نشته. نو د دې حدیث مقصد دا ده چې کله یو انسان ګناه معمولی وګڼي ولیا معمولی ګناه معمولی ماویا نن دا معمولی ګناه ده خو چې انسان په دې وړي ګناه باندې زړور شي نو دغه انسان د پر به غټ ګناه نشي ده. نو همیشه د پر د یو چې ګناه کده د وړي کما غنی ځکه چې د انسان د توبې ذریعہ ګرځي او کنه کی دو یا نیکی معمولی ما غنی چې کینه نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی لا تحقرن من المعروف شیئا یو نیکی معمولی ما غنی چې نیکی نوم دا نو دا ډیره غټه نیکی دو دا انسان د نجات ذریعہ دو. الله دې مقبول کړي. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.